علم الله پاک خپل خاصو بندگانو ته ورکي. عزتمند په دنیا کې یو څو شیزونه ډېر مشهور دي: ډاکټري، انجینری او علم. خو په دې کې ډاکټري او انجینری دا په حیواناتو کې شته، ځکه بعضې مرغۍ په اونو کې داسې ناشنا، محفوظي او مضبوطې جالې جوړي چې یو ماهر او هوښیار انسان په مشیندرۍ باندې نشي جوړولی. دغه رنګې په اطرافو کې یو بوټي دی چې هغې ته سنبل وي او د هغې جرړو ته چوبچیني وي. دا د زخم دپاره ډېر فایدهمند دی. نو کله چې دا ځنګلي مرغۍ زخمي شي، پخپه ولګي یا نور زخم ورته ورسي، نو دا مرغۍ دغه بوټي روباسي او خپلې جالې ته یې راوړي. دغه سره خپل زخم لګی مګي ورپسې چې په هغې سره د دې زخم ښه کېږي. په حیات الحیوان کې لیکلي دي چې د ابابیل دا کومې مرغۍ چې کوم دي په جوماتونو کې چې دا اکثر ځان له د خټو نه جالې جوړي. د دې مرغۍ بچو ته چې کله د یرقان بیماري ولګي، نو دا مرغۍ یو قسم کاڼی دی هغه راوړي او په خپله جاله کې کېږدي چې په دې سره دغه بیماري ختمه شي. نو ډېر خلک دغه جالې لټوي او دغې نه دغه کاڼی راوباسي. معلومه دا شوه چې انجینري او ډاکټري دا په حیواناتو کې شته. البته صرف علم داسې یو څیز دی چې دا د الله صفت دی، دا په حیواناتو کې نشته، بلکې په انسانانو کې هر چاته الله پاک دا علم نه دی ورکړی. صرف هغه بندگانو ته الله پاک ورکوي کم بندگان چې الله ته خوښ، کم بندگان چې د الله محبوب وګرځي هغې ته الله پاک دغه ورکوي. عزتمنو د علم دپاره خلکو ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي، ډېر سختې برداشت کړي دي. خطیب بغدادي رحمه الله په تاریخ بغداد کې لیکلی دي چې عمر بن حفص دا و چې یو وخت امام بخاري رحمه الله په بصره کې د احادیثو لیکلو په وخت کې څو ورځې مسلسل په سبق کې غیر حاضر و. موږ د هغه د معلوماتو دپاره ورلو چې د امام بخاري دا ولې نه راځي، دا اسماعیل ولې نه راځي، محمد ابن اسماعیل خپل نوم یې دی، دا دې ولې سبق نه راځي. موږ ورلو چې کتل، نو هغه په یو کمره کې بربند ناست، معلومات هم چوک. نو پته ولګېده چې کله دې د کور نه راتله، نو اوچه روټۍ دې د ځان سره راوړې وه. نو په هره ورځ کې به د هغه روټۍ نه لږه روټۍ خوړله او په دې به یې ګزاره کوله. چې کله روټۍ ختمې شوې، نو بیا ورسره نوره څه خرچه نه وه، نو خپلې کپړې مجبوراً خرڅې کړې او په هغې باندې ځان له خوراک واغسته. کله چې هغه جامې هم ختمې شوې او صرف د خپل وجود کپړه او جامې پاتې شوله، نو د ډېرو لږې نه هغه هم خرڅه کړه. نو بیا ورسره د اغوستلو کپړې نه وي، ځکه په سبق کې غیر حاضر و. نو عمر بن حفص رحمه الله وی چې بیا موږ ملګرو سو پیسې خپلو کې راغونډې کړې او د دپاره پرې کپړې واغستې. د هغې نه پس بیا دې سبق له راتله. دغه شان امام شافعي رحمه الله د دین دپاره څومره تکلیف او مشقت برداشت کړو. نو امام محمد رحمه الله د په یو علاقه کې درس کو، یو ځای کې به درس کو، یو علاقه کې. نو د یو بل کلي والا خلک ورپسې راغلل او ورته ویې چې یاره ته مونږ ته هم درس دپاره راځه، مونږ ته هم درس و تدریس شروع کا. د ورته ویې چې یاره هغه ځای ډېر لرې دی او ما سره دومره وخت نشته چې زه پیاده هلته درځم او بیا واپس راځم. نو هغوی ورته ووي چې موږ به د سورلۍ انتظام وکړو، تاسو په دې سورلۍ باندې ځای راځئ، نو وخت به هم دومره نه خرابېږي. د ورته ووي چې ډېره ښه ده. نو دی په دغه سورلۍ باندې عمل ته درس لتله. په دې ورځو کې بیا امام شافعي رحمه الله هم د ده په خدمت کې حاضر شو او عرض یې ورته کړو چې یاره حضرت که تاسو ما ته دا پلاني کتاب شروع کې، نو دا به ډېره ښه وي. د ورته ووي چې یاره زه خو دلته هم درس کوم، بیا هلته بل ځای ته هم ځم، نو ما سره خو دومره وخت نشته دی، ته زه دا کتاب په کوم وخت کې وویم. امام شافعي رحمه الله ورته وویل
ګوره د علم سره دومره شوق دومره تکلیف هغه ورته وي کله چې تاسو په سورلی باندې سور یې او هغه کلي ته درس د پاره ځې نو تاسو د سورلی د پاسه سبق وایې او زه به در سره لاندې پیاده منډه وهم او سبق هغه به د ستاسو نه اورم او هغه به یادوم د دنیا په تاریخ کې هیڅوک هم د علم د طلب په باره کې دومره اعلی مثال نش پیش کولی بلکې دا خو صرف د اسلام یو حسن دی شیخ عبدالقادر رایپوري رحمه الله د هغې واقعه به ذکر کوو شیخ عبدالقادر رایپوري رحمه الله وی چې کله زه دارالعلوم دیوبند ته د داخلي دپاره لاړم نو داخلي بندې شوې وي ناظم تعلیمات انکار وکړو او وی ویلي چې موږ ته داخله نشو درکو ما ته تپوس کو چې اخر ولې داخله نه راکوي وی هغې راته ووي چې موږ سره دلته په مدرسه کې کم مطبخ او خوراک انتظام نشته بلکې د دې ښو شاکورونو والا چا د یو طالب او چا د دوه طلبو دپاره د خوراک ذمهواري اخیستې ده نو چې څومره خوراک دلته راځي د هماغومره مقدار کې طالبان موږ داخلو بل دا چې کور نه دی پاتې چې هغه ستا د خوراک ذمهواري واخلي لہذا موږ ستا دپاره داخلي نه ځکه انکار وکړو د داخلي ګنجایش ستا دپاره موږ سره نشته شیخ عبدالقادر رایپوري رحمه الله ورته وویلې وی که چېرته د خوراک انتظام زه د خپل ځان دپاره په خپله وکړم نو آیا بیا به راته تاسو د درس کې د ناستې اجازت راکړي د داخلي اجازت به راته بیا راکړي هغوی ورته وویل چې بیا خو ټیک نو داخلي راله راکړه نو دی وی چې زه به ټوله ورځ د طالبانو سره ناست وم سبق به م وی او د شپې ناوخته پورې به م تکرار او مطالعه کوله خو چې کله به طالبان ټول اوده شو نو ما به د استاذ نه اجازت واغشته او د مدرسې نه بهر به ووتم په دې کلي کې د سبزۍ یا د فروټو یو دوه دوکانونه دا به م بند شي نو زه به هلته لاړم او دوکانونو مخې ته به چې د امونو د خربوزو یا د کیلو کوم پوستکي پراتو هغه به مې راواغشتل را به مې وړل په اوبو کې به مې ووینځل او بیا به مې هغه خوړل نو په شواروز کې به زما ټول خوراک صرف عمده و ټول کال مې په پوستکو خوړلو باندې تیر کړی دی لیکن سبق مې نه دی قضا کړی د هغه طلبو چې دوی سینې د علم په رڼا باندې منورې وي د دوی په زړه کې د علم زده کړه د هر شي نه بهتر او قیمتي وه نو عزتمندو علم دا یو رڼا ده او داسې یو عظیم صفت دی چې دې په وجه انسان ته د الله پاک معرفت نصیب کیږي د حلال او حرام او جایز ناجایز تمیز پیدا کیږي انسان ته د دواړو جهانو کامیابی خوشحالی ترقی نصیب کیږي او آخرت طرف ته توجه پیدا کیږي الله تبارک وتعالى ته مونږ او تاسو ټول ته اول د علم حاصلولو توفیق راکړي او بیا دې راته په دې علم باندې د عمل کولو توفیق او په دین باندې د استقامت توفیق را نصیب کړي